هر وخت به د الله پاک عبادت کوو او ټول عمر په چلو کې تیر شو، چلې به یې لګولې او په زړه باندې دا یو خواهش او دا ارمان و چې زه د الله پاک زیارت وکړم، چې د الله پاک سره ملاقات وکړم. بس دا دعا به هر وخت د الله پاک نه غوښته. ملګرو ورځې تېرېدې، ده یو ورځ د 40 ورځو چله ولګوله او لاړو یو غار ته او د انسانانو سره رابطې کټ کړې او په دغه غار کې به ټوله ورځ روژه نیولې وه او د شپې به ټوله شپه د الله پاک عبادت کو. ملګرو ورځې تېرېدې، کله چې 6 شپې برابر شوې نو د شپې دی لګیا دی عبادت کوي. په دې عبادت کې ستړی شو نو سترګې ورغلې، وده شو او چې کله دی وده شو نو په خوب کې به د باندې آواز وشو، که ته د الله پاک زیارت کول غواړې او ته وایې چې ما ته دا شرف حاصل شي چې زه د الله پاک سره ملاقات وکړم، نو سبا ماښام 6 بجې د تانبې بازار ته لاړ شم او د پلاني دکان مخې ته ودرېږه. دغه سړی چې کله د خوب نه رابیدار شو ډېر حیران او کله چې سهار شو نو د مقرره وخت نه مخکې دی د تانبې بازار تغازګي ته ورسېدو او د هغې دکان مخې ته ودرېدو. لږ ساعت بعد یوه بوډۍ ښځه د تانبې په بازار کې را روانه ده او په لاس کې ورسره د تانبې یو لوښی دی. دغه ښځه نمبر په نمبر د تانبې یو دکان ته ورننوځي او ورته وایي چې زه د تانبې دا لوښی خرڅوم. او کله چې دوکاندار د دغې بوډۍ ښځې نه د تانبې دا لوښی واخلي او په تله باندې کیږدي نو دوکاندار دغې بوډۍ ښځې ته وایي چې ستا دا لوښی د 4 ریالو دی، که په 4 ریاله یې خرڅوي نو زه به یې درنه واخلم. دغه بوډۍ ښځه واپس دغه خپل لوښی راوالي او دغه دوکاندارانو ته وایي چې نه، زه به د خپل د تانبې دا لوښی د 6 ریالو نه کم نه خرڅوم. نمبر په نمبر دغې بوډۍ ښځې ټول دوکانونه وکته، خو ټولو دوکانونو دغې بوډۍ ښځې ته ووایي چې ستا دا لوښی د 4 ریالو دی او موږ یې د 4 ریالو نه ګران نه شو اخیستی. اخر دا چې دغه بوډۍ ښځه دغې دکان ته راورسېده، د کوم دکان مخې ته چې دا کس ولاړ دی. دغې بوډۍ ښځې د دوکاندار ته ووایي چې زه دا خپل د تانبې دا لوښی په 6 ریاله باندې خرڅوم. دغه دوکاندار د بوډۍ ښځې ته ووایي چې ابۍ اخر ته خپل د تانبې دا لوښی په 6 ریاله ولې خرڅوي؟ نو دغې بوډۍ ښځې د خپل زړه راز دغه دوکاندار ته ووایي، ورته یې ووایي چې زما زوی بیمار دی او زما د اسرې د ګټې وټې څوک نشته. ما حکیم له بوتلې او حکیم راته د دوایۍ یو نسخه لیکلې ده چې هغه په 6 ریاله باندې ده، نو ځکه زه دا لوښی په 6 ریاله باندې خرڅوم. دغه دوکاندار د ابۍ نه دا لوښی واخیستو او ورته یې ووایي چې ابۍ ستا دا لوښی د 6 ریالو نه دی، ستا دا لوښی ډېر زیات قیمتي دی، دا د پخوانۍ زمانې لوښی دی او نن سبا په بازار کې د دې ډېر زیات ډیمانډ دی، نو دا لوښی به زه ستا نه په 25 ریاله باندې واخلم. کله چې دا خبره دغې بوډۍ ښځې واورېده نو ډېره زیاته حیرانه شوه او دغې د تانبې د کاریګر دوکاندار ته یې وویل چې زما سره مذاق مه کوه. دغه دوکاندار د بوډۍ ښځې ته وویل چې ابۍ زه به ستا سره ولې مذاق کوم، زه تا ته بالکل حقیقت وایم. او بیا 25 ریاله راواخېسته او دغې بوډۍ ښځې له یې ورکړه. دغه بوډۍ ښځه ډېره زیاته خوشحاله شوه، ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې او لاړه خپل کور ته. کله چې دا بوډۍ ښځه د دغه دوکان نه بهر ته ووته نو دغه کس دې دوکان ته دننه ورالو او دغه دوکاندار ته یې وویل زما خیال جوړ ته په دې بازار کې نه وې، د کاروبار په طریقه نه پوهېږي، د 4 ریالو لوښی تا په 25 ریاله واغستو. دغه دوکاندار وخندله او دې کس ته یې وویل چې ما د دغې ابۍ نه لوښی وانغستو، د دغې ابۍ ناجوړ او بیمار زوی له ما 25 ریاله ورکړه او دا مې وله په دې نیت باندې ورکړه چې د 6 ریالو هغه خپل بیمار زوی ته د دوایۍ هغه نسخه والي او دا باقي ریالونه مې ورله ځکه ورکړه چې د 1 هفتې پورې د خپل کور خرچه په هغې باندې وچلئ، چې د خپل کور نور لوښي لرګي چېرته خرڅ نه کړي. دغه کس ډېر زیات حیرانه شو، د دوکان نه بهر ته راووت او کور ته را روان دی او په لاره باندې سوچونه کوي چې دا لا څنګه واقعه وه. خو چې کله کور ته ورسېدو او د شپې اوده شو نو د شپې په خوب کې په ده باندې یو ځل بیا آواز وشو چې په چلو باندې د الله پاک د زیارت شرف چاته نه حاصلېږي. که ته واقعي غواړې چې د الله پاک زیارت وکړه نو د خپل مور و پلار خدمت کوه، د خپلو رشته دارانو سره رشتې بحال کړه، د الله پاک د مخلوق په کوم ځای کې چې هغوی ته د مدد ضرورت وي د هغوی مدد کوه، الله پاک به پخپله ستا زیارت له درشي. نو ملګرو د علامه اقبال